ټولو مشرانو کشرانو ته علماء کرام سیاسي او سیاسي مشران میډیا والا او دلته چې نه څومره ځوانان مشران سپین ږیري دي ټولو ته السلام علیکم. اول خو ټولو نه مخکې زه داود خیل چې کوم ارګنایزینګ کمیټي ته او کوم چې نن متحد چې هغوی ته مبارکي ورکوم او دا ډېر د ستاینې وړ خبره ده چې د خدمت په جذبه د ملک او د قوم د خدمت په جذبه هغوی نن راغونډ شوي دي او دلته راجمع شوي دي. خبرې ډېرې زیاتې ښې وشوې. ټولو مشرانو تاسو ته هر چا د خپل د زړه خپل د سوچ او د خپل د مینې خبرې وکړې. زه به درته یو څو داسې خبرې وکړم هغه چې کومې داسې دي. موږ ټول په دې پوهېږو پښتانه ټول باجوړ دی، ټول ولس چې دی پښتانه همیشه د اتفاق او اتحاد او د یووالي خبره کوي. زه به هم درته وایم چې اتحاد او اتفاق او دا ډېر ضروري دی، خو د اتفاق او اتحاد سره سره موږ پښتنو ته موږ ته د ټولو نه چې کوم د شي ضرورت دی هغه د پوهې دی. چې پوهه نه وي که نه نو هغه اتحاد هغه اتفاق بیا نقصان طرف ته ځي. که ستاسو خیال وي زموږ د 40 کالو نه دا خبره د یو امن او د یو ستونزو سره مخامخ ده او موږ نه داسې یو د اتحاد اتفاق نه دی کړی چې دا اول ځل نن دلته راغونډ شو اتحاد اتفاق کوو. دا موږ په هر ځله کړی او هر ځله دغه شی کړی دی او بیا وروسته ناست شو او بیا پرې دا سوچ کوو چې دا شی خو غلط وشو. زموږ چې دلته کم مشران دي، کم سیاسي دي، کم علماء کرام دي، کم ځوانان دي، په دې خبره باندې به ځان پوهیو چې ښه څه دي بد څه دي او دغه څه دي. قرآن کې آیات دی ومن یؤت الحکمه فقد اوتي خیرا کثیرا. الله تعالی وایي ما هغه وایي ما حکمت چې کوم قوم له ورکړی دی کوم دغه له ورکړی دا خیرا کثیر دی او دا د مؤمن کوم شي میراث دی. موږ چې په دې خبره سوچ وکړو د باجوړ زه تاسو ته وایم چې نن داود خیل رایوځای شوي دي. دا ولې رایوځای شوي دي؟ دې خلکو ته خپل حق نه میلاوېدو، دوی ته محرومیانې وې، دوی ته هغه ستونزې وې چې هغه ما نه دي حل کړي، تا نه دي حل کړي، دلته نور سیاسي مشرانو نه دي حل کړي دي. دا یوځای شوي دي. نن دوی رایوځای شو، سبا به داسې یو بل قوم راپاڅي هم هم ځان له یو تنظیم او یو ارګنایزیشن جوړوي او دا به وایي چې یاره مونږ به یوځای شو. زه د دوی جذبې ته د دوی خوښناز ته دې ته زه سلام کوم. خو دې کې چې دلته کوم د باجوړ ټول ولس ناست دي، ټول مشران ناست دي، مونږ ناست یو، په دې خبره ځان پوهه کول دي چې دا مسلو ټیک ده یو ترتیب ورته جوړېږي خو دا پرمننټ بنیادي حل نه دی. بنیادي حل چې کوم دی په هغې باندې ناسته پکار ده. نن هم مونږ د امن کمیټۍ یو اجلاس یو میټینګ راوغوښتی دی سینیټر صاحب په مشرۍ کې نور هم نو دا امن چې کوم دی چې امن راشي بیا به تعلیم راشي، بیا به صحت راشي، بیا به روزګار راشي، بیا به مونږ تاسو مخکې پرمختګ ځي. چې امن نه وي یو کار نه کېږي. نن چې مونږ دلته راتلو زه درته وایم چې 15-16 ګاډۍ مونږ نه مخکې وروسته وو. مونږ سره د دې پروټوکول او د دې شیزونو شوقي نه وي خو حالات داسې دي، داسې کیسې دي چې د هغې وجې نه دا رغوي. بیا چې کوم غټ ګیپ مونږ لرو هغه د انتظامیه او د عوامو په منځ کې یو ګیپ دی، یو ډسټرسټ دی. هغه ما ته ډي پي او صاحب ته داسې ګوري چې دا خو دلته موضوع او دغو نه ناست دي او زمونږ غریبانانو مسلې نه کېږي. تاسو ټول باجوړ ولس دلته ناست یې. ما دا موقع وګڼله چې هغه خبرې درته وکړم چې ازادي مي رښتیا مي او نه د دې لپاره چې یاره زه دلته راشم ستاسو زما صفت وکړم زه ستاسو صفت وکړم. دې لپاره ترتیب جوړوو انشاءالله. ما اول زمونږ میټینګ وکړو ډي پي او صاحب ته مو وویله مونږ هم دغه وویله اول ښېګړه کې چې شروع کوو دا به د کوره شروع کوو. کم ملک چې دی کم چې دلته سیاسي مشر دی دا چې د خپل کور د ګاونډي مسله نه حل کړي د هغه حق نه ورکوي دلته به ستاسو مسلې څنګه حل شي؟ دا حل کېږي. دلته چې کوم مشران دي زموږ نه چې کومه ګیله ده موږ ټولو قربانیانو ورکړي دي، ملکانانو ورکړي دي، مشرانو ورکړي دي، زموږ د لیوي ځوانانو ورکړي دي. هر سړی خفه دی چې زما قرباني څوک نه مني، حکومت یې نه مني، دا یې نه مني. ښېګړه چې شروع کوو موږ بیا د کور نه شروع کوو. د کم ملک د کم مشر د کم سیاسي دغه دی د ده چې خپل د ګاونډي د خپل کور مسله نه حل کړي د بل د باجوړ ولس مسله نه حل کړي او دا به هم دغه شانتې ترتیب جوړو. زه غواړم چې کوم دا تنظیمونه جوړ شوي دي زه تاسو ته وایم په قبایلو کې د ټولو نه یو کامیاب
تنظیم دی هغه ورته وایي وانا ویلفیر ارګنایزیشن هغه جوړ شوی دی هغه د باجوړ د قبایل په توګه د وزیرستان په لیول باندې جوړ شوی زه هم داسې غواړم چې دلته داود خیل مومنټ کې جوړېږي خپل یو د خپل کمیونټي د علاقې خپلې څه مسلې هغه حل کوي خو ورسره د باجوړ دپاره غیر سیاسي کې دا یو خبر دغه کول غواړي چې سیاسي شعور پکار دی سیاسي شعور دې دپاره پکار دی چې هغه سیاست چې کوم د ذاتي مقصدو دپاره کېږي چې تا سره سیاسي شعور یې ته بیا په دې پوهېږي چې دا سیاست ځان لپاره دی دا د قام دپاره نه دی حالانکه سیاست چې کوم دی دا د قوم خدمت دی د دې نه بغیر کوم لوړه ترقي یافته دنیا ده هغو سیاسي شعور ګټلی دی نو بیا یې ترقي کړله موږ که تاوان کوو زموږ سیاسي شعور نشته نو موږ دا مسلو ته ور مخامخ یو او ورځ په ورځه نور هم خرابتیا ته دغه ته ورځو او زموږ هغه د جرګې او د ولس او پخوانۍ یو دغه د جنازې اتفاق وکړو اتحاد وکړو یو تنظیم جوړ کړو د اتحاد او تنظیم خو جوړ کړو خو بیا هغه پوهه نه بیا هغه نه نو زموږ هغه ښه نیت هغه ښې جذبې هغه ښه سوچونه هغه بل سړی استعمال کړي بیا موږ په خپل سوچ یو چې دا زموږ هغه د ښېګړې سوچ چېرته لاړو څه وشو دا نو انشاءالله ما زه غواړم چې د تحصیلو په لیول د محمودو په لیول د سالارزو په لیول د چارګمن په لیول د ناوګۍ په لیول که زموږ په دغه کې خدمت کې اختلاف نشته اختلاف د خودغرضۍ نه راځي که موږ خپل خودغرضونه خپلې فایدې دا هم سایډ ته کېښودې او د دې قوم په ګټه او د دې علاقې په ګټه که موږ د یو کلي مسله حل کړه انشاءالله موږ د غوړ باجوړ مسلې حل کولی شو خو که د یو کلي مسله موږ نشو حل کولی که نه بیا د غوړ باجوړ مسلې نشو حل کولی نو انشاءالله ضلع انتظامیه ډي پي او صاحب زموږ سیاسي مشران زموږ ملکانان زموږ ځوانان دې لپاره زموږ پلیټفارم اویلیبل دی موږ په دې کې کینو او دغه یو ترتیب به جوړو تړون به جوړو د باجوړ چې څومره مسلې انشاءالله حل کوو ستاسو ډېره